بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د بیان موضوع ده ښځه به د خپل خاوند شکریه ادا کوي. بله دا چې ښځه به ځان، خاوند او د هغه بچو وغیره ته خیرې نه کوي. په ښځو کې دا دوه خبرې او بیماری ډېرې زیاتې دي. یو د لعن طعن او خیرو کولو چې کله پرې معمولي غوندې تکلیف راشي نو بیا کله ځان ته، کله بچو ته، کله د خاوند څاروو ته او کله خاوند ته خیرې کوي. او بله ناشکري د خاوند، حالانکه د دې دواړو خبرو او مرضونو د وجې نه به زنانه په جهنم کې ډېرې وي، لکه حدیث کې راځي چې د هغې ترجمه دا ده: د حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما نه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي: ای د زنانو ټولګیه، تاسو صدقې کوئ او ډېر ډېر استغفار وایئ، ځکه ما تاسو ډېرې د جهنمیانو نه لیدلي. د هغې نه یوې هوښیارې ښځې وویل: ای د الله رسوله، موږ لا څه شوي دي چې موږ ډېر د جهنمیانو نه یو؟ هغې ورته وویل: تاسو لعنت ډېر وایئ، یعنی خیرې ډېرې کوئ او د خپل خاوندانو ناشکري کوئ. ما ستاسو نه علاوه د عقل او د دین د کمي باوجود په یو هوښیار سړي باندې په غالب کېدو کې څوک نه دي لیدلي. هغې وویل: ای د الله رسوله، د عقل او د دین کمی څه دی؟ هغې ورته وفرمایل: هر چې کمی د عقل دی هغه دا چې د دوو ښځو ګواهي د یو سړي برابر ده. نو دا شو د عقل کمی. او یعنی په حالت د حیض یعنی ماهوارۍ او شپې ورځې تیریږي او تاسو مونځ نه کوئ، په رمضان کې روژه نه نیسئ، نو دا د دین کمی دی. یعنی دین علاوه دغه خبره ده چې خاوند غریب به ټوله ورځ په خولو کې لوند او سخته ګرمۍ کې د سور لمر لاندې یا په سخته یخنۍ ساړه کې په ګنګل اوبو کې دیاړي او مزدوري وکړي. او ماښام چې راشي نو ښځه به ورته وایي چې دا فلانی څیز نشته او فلانی څیز هم نشته، او زما خو بله ورځ د فلانکي رشته دار واده دی، ماله به داسې قسم جوړه اخلي او داسې قسم پیزار وغیره. چې خاوند غریب ورته د ها کولو په ځای خپله مجبوري بیان کړي، دا به وایي: یاره زه خو ستا په کور کې راواده شوی یم، ما څه خوشحالي نه ده لیدلې. دغه د نن وخت د زنانو بیان دی، څنګه چې په حدیث کې راځي چې د هغې ترجمه دا ده. ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي: رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي: ما ته جهنم وښودل شو، نو په هغې کې زیاتې ښځې وې چې ناشکري کوله. ورته وویل شو: آیا د الله ناشکري کوي؟ هغې وویل: د خاوندانو ناشکري کوي او د ښېګړې ناشکري کوي. که چېرته ټول عمر په دوی کې د یوې سره ښېګړه وکړي، بیا یې ستا د طرف نه د خپل طبیعت خلاف څه ولیدل، نو وایي به تا ته خو
کلا ما څه خیر نه دی لیدلی نو وایي به تا نه خو کلا ما څه خیر نه دی لیدلی. علامه ابن حجر رحمت الله علیه د قاضی ابو بکر ابن العربی رحمت الله علیه قول نقل کوي. هغه فرمایي د خاوند د ناشکرۍ ګناه په ډیر باریک او ناشنا قسم ګناهونو کې خاص کړه چې هغه داسې چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، یعنی چې د هغې مفهوم دا دی که چېرې ماته چا حکم کولی چې یو کس ته دې سجده وکړي نو ښځې ته مې حکم کړی وی چې خپل خاوند ته سجده وکړي. لہذا نبی صلی الله علیه وسلم په ښځه باندې د خاوند حق د الله تعالی د حق سره یو ځای کړو. نو کله چې ښځه د خپل خاوند ناشکري وکړي دا د دې خبرې دلیل دی چې دا ښځه د الله تعالی حق هم خیال نه ساتي. ګوره د خاوند حق کومې مرتبې ته ورسېدو نو د دې وجې نه په دې باندې د کفر اطلاق شوی دی، خو دا داسې کفر دی چې د اسلام نه پرې بنده نه وځي. معلومه شوه چې د خاوند ناشکري د الله تعالی ناشکري ده. حدیث را روان دی چې د هغې ترجمه دا ده. اسماء بنت یزید الانصاریه رضی الله تعالی عنهما اسماء بنت یزید الانصاریه رضی الله تعالی عنها فرمایي یوه ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم په جماعت کې تیر شو او د ښځو یو ټولګی ناستو نو هغوی ته یې د لاس په اشارې سره سلام وکړو او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل د ښېګړې کوونکو د ناشکرۍ نه ځان وساتئ. د ښېګړې کوونکو د ناشکرۍ نه ځان وساتئ. په هغې کې یوې وویل ای د الله رسوله زه د الله تعالی د نعمتونو د ناشکرۍ نه پناه غواړم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل ولې نه، ستاسو یوه نیمه ډیر عمر بې واده ناسته وي او د هغې خاندان هغه د واده نه حصاره کړي وي، بیا ورله الله تعالی خاوند ورکړي، اولاد او د سترګو یخوالی ورته نصیب کړي، بیا چې ورله غصه ورشي نو په الله تعالی قسم کوي او وایي ما خو تا نه هیڅکله څه خیر نه دی لیدلی. لہذا دا د الله تعالی د نعمتونو ناشکري ده او د ښېګړه کوونکو ناشکري ده. یعنی د خاوند ناشکري کوونکې زنانه ته الله تعالی په رحمت نظر نه ګوري. حدیث کې راځي عن عبد الله بن عمر قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما فرمائی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی دی الله تعالی نه ګوري داسې ښځې ته چې د خپل خاوند ناشکري کوي او دغه ښځه د دغه خاوند نه بغیر ګزاره هم نشي کولی. یعنی د خاوند ناشکري کوونکې زنانه د الله تعالی هم شکر نه ادا کوي. څنګه چې حدیث کې راځي عن ابي هريره قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من لا يشكر الناس لا يشكر الله. ابي هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي څوک چې د خلکو شکر نه ادا کوي هغه د الله تعالی هم شکر نه ادا کوي.
یعنی لعنتان او خیرې کول هم د دې زنانو ډېر لوی مرض دی. حالانکه مومن مسلمان با لعنتګر نه وي، څنګه چې حدیث کې راځي عن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون المؤمن لعانا. ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی دی مومن با لعنتګر نه وي. د خیرونه نبی صلی الله علیه وآلہ وسلم منع کړی دا. حدیث کې راځي چې د هغې ترجمه دا ده. جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم فرمایي دي خپلو ځانونو او خپل اولادو او خادمانو او مالونو ته بددعا مکوئ، حسنه چې ستاسو د خولې نه په داسې وخت کې بددعا وځي چې په هغه وخت کې دعا قبلیږي، نو ستاسو دعا به هم قبول شي. نو لویه ناروا د ډیرو پلارانو او میندو ته دا ده چې بچو ته خیرې کوي، او په نسبت د سړو په زنانو کې دا خبره عامه ده. بیا خصوصا زمونږ د پښتنو په زنانو کې، حالانکه حدیث کې راځي چې د پلار دعا او خیرې نه رد کیږي. یہ دا مخکې حدیث دی چې ترجمه یې دا ده. ابي هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي 3 قسمه خلق دي چې د هغې دعا خو قبلیږي، یعنی هیڅ شک پکې نشته. ابي هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي 3 قسمه خلق دي چې د هغې دعا خو قبلیږي، هیڅ شک پکې نشته. نمبر 1 د مظلوم دعا، نمبر 2 د مسافر دعا، نمبر 3 د پلار دعا د خپل بچی په حق کې. او امام ترمذی رحمت الله علیه وغیرہ په داسې الفاظ راوړي دي و دعوت الوالد علی ولده، د پلار خیرې بچی ته. نو ولی بیا من خپلو بچو ته د خیرو په ځای دعاګانې نه کوو چې الله تعالی ورته هدایت وکړي. اوس ورپسې یوه واقعه واورئ. یو مشهور عالم تیر شوی دی چې په زمهرشي سره مشهور دی. د هغه په باره کې مشهور ده چې د هغه یوه خپانه وه. نو کله چې هغه بغداد ته لاړ او د هغې علاقې یو لوی حنفي فقه عالم سره ملاو شو، نو هغه ترې تپوس وکړو چې څه وجه ده چې ستا یوه خپنې شته. هغه جواب ورکړو چې ما په ماشوموالي کې د یوې چنچڼې سره لوبې کولې، نو ما د هغې یوې خپې ته تار واچو، دغه چنچڼه زمانه غیبه شوه، څه ځای ته ورننوتله، نو ما دغه تار راښکلو، نو د هغې د راښکلو سره د هغې یوه خپه پرې کړې شوه. زما مور د خفګان د لاسه دا وویل چې الله تعالی دې ستا خپه هم داسې پرې کړي لکه څنګه چې تا د دې چنچڼې دا خپه پرې کړه. بس بیا زما په دې خپه باندې یو داسې بیماري ولګېده چې د دې پرې کول لازم شو. نو ګورئ قدرمندو لوستونکو او اوریدونکو چې د موره دغه خیرو دې بچی ته څومره نقصان ورسوو. نو بچو ته خیرې مه کوئ، بلکې د خیرو په ځای ورته دعاګانې کوئ. الله تعالی دې موږ د قرآن او د احادیث په لاره روان کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.